بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم النحو 30 نمبر درس دی. نن به ان شاء الله مونږ مبنی الاصل پیژنو. دینه مخکې درس کې مونږ مبنی او معرب تعریف کړو. مبنی هغه کلمې ته وایي چې هغه په حالت رفعی کې، حالت نسبی کې، حالت جری کې په یو ځای باندې یو شانتي وي، اډول بدلیږي نه، اعراب نه بدلیږي. او معرب هغه اسم ته وایي چې د هغې حالت رفعی کې یو شان اعراب وي، حالت نسبی کې اعراب بدل وي، او حالت جری کې بل شانتي. نو درې واړو حالاتو کې رفعی، نسبی، جری کې هغې اعراب بدل وي، نو هغې ته معرب وایي. او چې اعراب حالت رفعی، نسبی، جری درې واړو حالاتو کې یو شکل کې وي، هغې ته مبني وي. بیا دا مبني چې دي کنه، دا بیا دا مبني پکې دی کې مبني الاصل دی. مبني الاصل مبني الاصل معنا دا چې بنیادی مبني دي، دا ذاتی مبني دي، دا جوړ مبني دي. دې کې لکه د څه د وجې نه دي، دا ذاتی مبني دي. نو یو فعل ماضي دی، دا د مبني الاصل چې دی دا درې دي. یعنی بنیادی مبني چې دي کنه، ذاتی مبني. مبني الاصل معنا د ذاتی مبني، بنیادی مبني. نو هغه درې دي. یو فعل ماضي ده، معروف او مجهول دواړه ګردانونه، او 14 واړه صيغې، یو امر حاضر معروف، او یو تمام حروف. څومره حروف چې دي کنه، حروف جاره 17 دي، او دغه شانتې حروف مشبه بالفعل 6 دي، حروف ناصبه هغه 15 دي، او حروف جازمه 15 دي. داسې نورو پسې ډېر حروف دي. نو هغه تمام حروف، ټول حروف چې څومره دي دا ټول مبني دي. نو دا درې قسمونه چې دي کنه، دا نمبر 1 دی، او دا امر حاضر معروف دا 2 دی، او دا تمام حروف دا 3. دا ټول یعنی حالت رفعی کې به دا فعل ماضي چې ده کنه، حالت رفعی، نسبی، جری درې واړو حالتو کې به یو شکل کې وي، بدلیږي را بدلیږي نه، اعراب نه بدلیږي. د امر حاضر هم په درې واړو حالتو کې اعراب نه بدلیږي. دا حروف چې څومره دي دا درې واړو حالتو کې یو شکل کې وي، اعراب نه بدلیږي. نو دې ته ځکه مبني وایي. او دا د مبني هغه اصلي بنیادی مبني دا دي، مبني الاصل ورته وایي. نو ګورئ دا اوس فعل ماضي ده ما سره. نو ګورئ دلته کې ورته حالت رفعی، بیا حالت نسبی، او بیا حالت جری. د یو اسم بس عمدقه یا اسم وي، یا فعل وي، یا حرف وي، د هغې به دا درې حالته وي. نو ګورئ دا فعل ماضي چې دی کنه، که دا د معروف صیغې وي، که د مجهول صیغې وي، د اولې صیغې نه واله تر 14مه پورې صرف فعل ماضي ښه، مضارع مې نه دی یاد کړي. فعل ماضي دا یعنی حالت رفعی، نسبی، جری درې واړو کې په یو شکل کې وي. لکه موږ سره ضربه ګردان به واخلو، ضربه، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربت، ضربتما، ضربتم، ضربتي، ضربتما، ضربتن، ضربتو، ضربنا. دا 14 صیغې دي. او دا ګردانونه چې دا موږ په علم الصرف چې کوم د پښتو هغه دغه شروع دي درسونه، په هغې کې شته دی پوره ګردانونه، د هغې طریقې ارڅه اول هغې کې وګورئ، بیا به دلته کې ښه پوهېږئ جي. نو ګورئ اوس موږ سره ضربه په حالت رفعي کې به هم ضربه وي، ټیک شوه جي. همدقه ضربه به په حالت جري کې، نسبي کې وي، او په حالت جري کې به هم همدقه ضربه وي. وګورئ په درې واړو حالتو کې یو شانتي دی، دلتم ضربه، دلتم ضربه، دلتم ضربه. حالت رفعي کې هم ضربه، حالت نسبي کې هم ضربه، حالت جري کې هم ضربه. دا اوله صیغه په درې واړو حالتو کې په یو شکل کې ده، نو دې ته مبني ځکه وایي. اوس د دې دویمه صیغه زه اخلم، ضربه، ضربه. دا ضربه چې ده که نه، په حالت رفعي کې هم ضربه ده، حالت جري کې هم ضربه ده، نسبي کې هم ضربه ده، او په حالت جري کې هم ضربه ده. او دریمه صیغه واخله، ضربو. نو حالت رفعی کې هم ضربو دی، حالت نسبی کې هم ضربو دی، او حالت جری کې هم ضربو دی. وګورئ جی په درې واړو حالتو کې په یو شکل کې دی. وګورئ دا ضربه ګردان په درې واړو حالتو کې وګوره یو شکل کې دی. بیا د ضربه دویمه صیغه ګردان وګوره په درې واړو حالتو کې په یو شکل کې دی. ضربو وګوره په درې واړو حالتو کې په یو شکل کې دی. دغه شان ضربت واخله، دا ضربت رفعي، نسبي، جري کې یو شانتي دی. ضربتا رفعي، نسبي، جري کې یو شانتي. ضربنا
په رفعي نسبي جري ټولو کې یو شان دي تر 14 وانه صيغې چې دي کنه په حالت رفعي نسبي جري کې په یو شکل کې وي نو دیتا مبني الاصل دیتا وي ټیک شو جی اوس کدا بیا مجهول کې د ضربه مجهول چې واخلې کنه ضربه ضربه معنی د هغه وخلو کړل ضربه چې مجهول کې نو ضربه ته جوړ کې نو بیا به د دې معنی شي هغه وخل او خوړه یعنی هغه او وخلې شو ضربه معنی د هغه وخل وکړه د ضربه معنی د هغه او وخلې شو نو دغه ته مجهول وي نو د مجهول صيغه اوس د ضربه ز مجهول اوله صيغه اخلم دته ګورئ ضربه نو دا ضربه په حالت رفعي کې ضربه وي په حالت جري کې ضربه دا مجهول صيغه ده او په حالت جري کې ضربه ده نسبي جري رفعي په درې وانو کې ضربه ده نو ضربه ضربه او د قشن ضربه په درې وانو حالتو کې د قشن دا بل چې د جمع صيغه ضربو کدا دا اوس معروف دي یعنی فاعل معلوم دي او دا مجهول دي فاعل نامعلوم دي نو 14 وانه صيغه د معروف او 14 وانه صيغه د مجهول دا په درې وانو حالتو کې په یو شکل کې وي دغه ځکه مبني الاصل وي اوس راځو د مبني الاصل دویم قسم لا امر لا نو دا امر چې دی کنه جی دا هم د قشان حالت رفعي نسبي جري درې وانو حالتو کې دی حالت رفعي بیا حالت نسبي او بیا حالت جري درې وانو حالتو کې به دا یو شانتي وي ګورئ ورته استاسو جی اوس د امر شپږ صيغې دي درې د مذکر د پاره دي درې د مؤنث د پاره دي خدا د مضارع د حاضر او شپږو صيغو نه جوړیږي ټیک شو لکه امر ستوي چې د یو کار چاته حکم وکي نو اغا لکه مثلا اضرب توخلک یا اجلس تکینا اجلسا تاسو دوانو کینه اجلسو تاسو ټول کینه اجلسی ته مؤنث کینه اجلسا تاسو دوانو کینه اجلسنا تاسو ټول کینه نو دا شپږ صيغې دي د امر نو دا د امر چې کوم شپږ وانه صيغې دا هم مبني دي دا په حالت رفعي نسبي جري کې په یو شکل کې وي لکه مثلا زبرته یو ولیکم اضرب دا امر صيغه ده په دې کې حکم شوی توخلک بیا دقه اضرب په حالت نسبي کې دی حالت جري کې اضرب دی حالت نسبي کې اضرب دی په حالت جري کې اضرب دی دقه شان اضربا دویمه صيغه واخلئ د مذکر دویمه صيغه دا تضربان دی د تضربان نه بیا اضربا شو تضربان یعنی تاسو دوانه وخل کوي یا به وکئ نو دینه موږ امر جوړو چې تاسو دوانه وخل وکئ چاته حکم کو د حکم هغه ته جوړو نو بیا به د هغې نه علامت مضارع هم لري کې او هغه د نون اعرابي هم ته لري کو او شروع کې به ورته حمزه وصلي راوړي نو دې نه به اضربا جوړ شي اضربا دا په حالت رفعي کې هم اضربا دی تاسو دواړه وخلو کوي حالت نسبي کې هم اضربا دی رفعي نسبي او جري اضربا ټیک شو جی نو دا بدلیږي نه بیا دغه شان د مذکر جمع هغه واخلئ اضربو تاسو ټول وخل وکئ په حالت رفعي کې اضربو دی حالت نسبي کې اضربو دی او حالت جري کې اضربو دی نو ګورئ درې وانو حالتو کې یو شکل کې دي په حالت رفعي نسبي جري په درې وانو حالتو کې په یو شکل کې وي دې ته مبني وایي اوس په د مؤنث هغه درې صيغې دا درې د مذکر شوي حاضرو او اوس درې د مؤنث حاضرو هغه اخلو اضربي معنی ده ته وخل وکړه ته یوه مؤنثه وخل وکړه په حالت رفعي کې هم اضربي دی حالت نسبي کې هم اضربي دی او حالت جري کې هم اضربي دی او دغه شان اضربا بیا دویمه صيغه د مذکر هغې په شانتې ده اضربا رفعي کې اضربا په نسبي کې او اضربا په جري کې ٹھیک شو جی بیا اضربنا د جمع مؤنث هغه چې دی اضربنا نو اضربنا په حالت رفعي کې دی اضربنا په حالت نسبي کې دی اضربنا په حالت جري کې دی نو ګورئ درې واړو حالتو کې اضربنا
نو دا موږ سره مکمل هغه د امر شپږ وانه صیغې راځي، درې د مذکر درې د مؤنث. نو دا شپږ وانه صیغې دا حالت رفعي نسبي جري کې هر یوه صیغه په یو شکل کې ده. اضرب چې دی اضرب ته وخل وکړه، اضربا تاسو دواړه وخل وکړئ، اضربو تاسو ټول وخل وکړئ، اضربي ته مؤنثه وخل وکړه، اضربا تاسو دواړه مؤنثې وخل وکړئ، اضربنا تاسو ټولې مؤنثې وخل وکړئ. نو دا اضرب چې دی د مذکر ده، دا په حالت رفعي کې اضرب وي، حالت نسبي کې اضرب وي، حالت جري کې اضرب وي. ټیک شوه. دغه شان اضربا په حالت رفعي کې اضربا وي، بیا په حالت نسبي کې اضربا وي، جري کې اضربا وي. اضربو په حالت رفعي کې وي، په حالت نسبي کې اضربو وي، حالت جري کې اضربو وي. دا اضربي چې دی دا هم په دریوانو حالتو کې یو شکل کې وي. نو دا وګورئ دا د مبني شو. او دغه شانتې به اوس دا حروف واخلو. حروف نو حروف هم په دریو حالتو کې وي. اول به والو حالت رفعي، بیا به والو حالت نسبي، او بیا به والو حالت جري. نو ګورئ جي اوس دا چې دي که نه د دې مونږ اوس مثلا مونږ سره یو حرف جر به واخلو، من به واخلو. من نو دا من حالت رفعي کې من وي، حالت جري کې من وي، نسبي کې من وي، او حالت جري کې من وي. اوس به علا واخلي. علا حالت رفعي کې به هم علا وي، نسبي کې به هم علا وي، جري کې به هم علا وي. وګورئ دا حرف نه بدلیږي. اوس دغه شانتې به یو بل واخلو، حروف مشبعه بالفعل نه یو به واخلو. ان رفعي، بیا ان په نسبي کې، ان په جري کې، په دریوانو حالتو کې. بیا دغه شان لم اخلو. لم حروف ناصبهونه لم واغسته. لم په حالت رفعي کې دی، لم په حالت نسبي کې دی، لم په حالت جري کې دی، په دریوانو حالتو کې یو شکل کې دی. دغه شانتې به اوس یو واخلو. لن حروف ناصبهونه، لن حالت رفعي کې، لن په حالت نسبي کې، او لن په حالت جري کې. نو ګورئ دې ته مبني الاصل وایي چې دی اصلي بنیادي ذاتي دا مبني دي. لکه د دې دا اعراب بدلیږي را بدلیږي نه. اوس ګورئ اعراب څنګه بدلیږي را بدلیږي. زه به دلته کې تاسو ته واخلم رفعي، نسبي او جري. لکه مثلا زه به واخلم زیدون. زیدون. نو وګورئ د آخري حرف اعرابو ته وګورئ. په حالت رفعي کې دو پیش سره دي، حالت نسبي کې ګورئ جي زیدن دلته اعراب بدل شو، دو زبر شو. او حالت جري کې ګورئ زیدن دلته اعراب بدل شو. نو دې ته معرب وایي چې اعراب بدلیږي را بدلیږي، هغې ته معرب وایي. او چې اعراب په حالت رفعي نسبي جري کې یو شانتي وي نو هغې ته مبني وایي. اوس وګورئ دلته زیدون ته وګوره، حالت رفعي کې زیدون دی، او دلته حالت رفعي کې ضربه ته وګوره. نو دلته په حالت رفعي کې ضربه چې کوم شکل کې دی نو هغه حالت نسبي کې هغه شکل کې دی، او ماقه حالت جري کې ماقه ضربه په هغه یو شکل کې دی. او ګورئ او په حالت رفعي کې زیدون ته وګورئ په یو شکل کې دی، او په حالت نسبي کې بل شکل کې دی، او حالت جري کې بل شکل کې دی. نو چې دا شکلونه بدلیږي را بدلیږي که نه، نو په دریوانو حالتو کې چې دا شکل بدلیږي، اعراب بدلیږي را بدلیږي، نو دغې ته معرب وایي. او چې دریوانو حالتو کې اعراب نه بدلیږي، هم په حالت رفعي کې چې کوم شکل کې وي، نسبي او جري کې هغه شکل کې وي، نو دغې ته مبني وایي. نو ګورئ بیا دا مبني بیا د مبني چې دی د ذاتي درې قسمونه دي. مبني الاصل ورته وایي، یعنی مبني الاصل مطلب دا چې ذاتي مبني، پیدایشي مبني، یا به درته زه ووایم بنیادي مبني. نو دغې ته مبني الاصل وایي چې بس عمده همیشه دپاره دا مبني دي. نو دغې ته مبني الاصل وایي. لکه حالت رفعي نسبي جري کې چې یو شکل کې وي، دا دې ټول مې درته ولیکل. فعل ماضي معروف مجهول دواړه، او امر حاضر معروف دا د شپږ واړه صیغې، او د تمام حروف چې څومره دي دا خو ما یو څو مثال په طور باندې ولیکل، دا تقریبا 65 دي 75 پورې رسي دا حروف تمام حروف چې څونه دي هغه ټول. نو دا ما یو 15 شپږ ولیکل. ښه جي نو دغه زمونږ مبني الاصل. او دینا پس په د دې مبني یو بل قسم راځي، هغې ته غیر مبني الاصل وایي، یا ورته غیر مبني الاصل وایي، یا ورته اسم غیر متمکن وایي.
غیر مبنی الاصل ورته وای. دا مبنی دوه قسم دي، یو ته مبنی الاصل وای، یو ته غیر مبنی الاصل وای. نو مبنی الاصل بنیادی مبنی، پیدایشي مبنی، ذاتی مبنی، هغه دا درې دي: فعل ماضی، امر حاضر معروف او ټول حروف. دې ته مبنی الاصل وای. او غیر مبنی الاصل چې دي هغه اته دي. هغه ګورئ ذاتی مبنی نه دي، هغه دې مبنی الاصل سره مشابهت لري، یعنی یا به په معنی کې وي او یا به چې دی هغه په دغه کې وي، دا یعنی حرف سره به څنګه چې حرف محتاج وي د یو اسم یا د یو فعل، دغه شان دغه اسم غیر متمکن چې دی دا غیر مبني الاصل دا به هم دغه شانتې محتاج وي د یو بلې کلمې، یا به څنګه یو حرف چې دی دا یو کلمه به یو حرف ته شامله وي، لکه څنګه مرکب بنایی چې دا احد عشره، نو دا مبني ده. ځکه مبني ده چې د دې کې یو دنه وو هغه په دې کې دغه شو شامل شو، په دې دا احد و عشرونو، دا وو چې دی دا په دې احد او عشره دې دواړو کې پټ شو، نو دا احد و عشرون چې دی دا د وو سره شامل شو، د دې وو په شان شو، نو ځکه دا وو یو حرف دی، نو ځکه هغه احد عشره مبني شو. نو ګورئ دا مبني چې دی مبني دوه قسمه دي، یو ته مبني الاصل وایي، یو ته غیر مبني الاصل وایي. هغه غیر مبني الاصل چې دی که نه هغې ته اسم غیر متمکن هم وایي. نو انشاءالله د دې نه پس په بل درس کې به مونږ اسم متمکن او اسم غیر متمکن هغه به انشاءالله د هغې ښکلی تعریف به کوو. بیا به د هغې نه پس دې کتاب ته ځو چې کوم زموږ کتاب کې عبارت دی، هغه عبارت به بیا راخلو، په بورډ باندې به لیکو او د هغې به بیا انشاءالله ښه طریقې سره په هغې باندې تاسو ښه پوه شئ. خو اول په دې درس باندې ځان پوهول ډېر لازمي و. نو ما دا اول د هغې نه بهتره دا وګڼله چې یاره دا په مبني الاصل باندې زه طالبان پوه کړم، ځکه اکثر طالبان چې دي هغوی دا مبني الاصل پیژني نه چې یاره مبني الاصل څه شی وي، محرف څه شی وي، مبني څه شی وي، او بیا دا اسم متمکن څه شی وي، اسم غیر متمکن څه شی وي. نو دغه انشاءالله ډېر اسان دي. اول دا مبني الاصل وپېژنو، نو بیا به موږ غیر مبني الاصل پیژنو. ټیک شو جي؟ نو دا زمونږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام، والله اعلم بحقیقة الکلام.